ولهم فيها ازواج وی په جنت کې د توسید پورا ازواجن بیبیانې بیبي مطهرتون پاکي د جنت کې یو صفات د انسان د پورا ده چې دغه به خسته خسته خزور کوي اوس د انسان په یو ځای کې اوسېږي واخه ځان له اوسېږي نو د طبقه مخو بیماری لګي یا د ځان له ژوند تیرېدل دا مشکل کار دی نو الله پاک د انسان چې کم ځای کې ذکر کړی دی او هغه د ملګرتیا ذکر کړی دی نو هلته الله پاک د انسان لپاره د بیبي ذکر کړی معنا چې مسلمان انسان سړی هر څه کېږي نو دی کې انوال معنا انویسټ هغه داخله دل د ښځې شریکت لري که انسان نیک عمل کوي دا کې به د ښځې لوس وي که انسان کې بد عمل ورسي دا کې به د ښځې لوس تقریبا ورسي انسان هر یو انسان یو کار کوي کنیوبي حاصلې نو د ښځې سره به حاصلې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت ملو شو او کومه تسلی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورکړه انها نو دومره تسلی په مختص مکه چانه ورکړه امدارکم په هجرت کې او ډیرو شینو کې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دغه چې کوم د نبی علیہ السلام مرسته کړی اوس مونږ لا کور دادی چې مونږ چې کوم د په واخ هر سړی ودو کی او د دې پر هر سړی دا سوچ فکر کوي چې د معاش د پیسې ضرورت دی او د خرچي ضرورت دی نه دا چې کوم مونږ وجونه اپلای کړی دي هم کوم وجونه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې په آخري دور کې به زنا چې کوم نه دا ډیر ارزونه شي او نکونه به مشکل شي نن هغه دور په مونږ ته څه باندې راغلی دی چې چاته وي چې ودا وي چې مړان وته څه کول شي او چې کله زینو خبره وشي کنه څومره په اسانه باندې موږ ته زینه ملوي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو چې وکړو نکاحونه ان نکاح من سنتي نکاح کول د مو سنت دی ومن رغب عن سنتي فليس مني چا چې د دین رغبت وکړو انکار وکړو د دې مونږ نه دی اوس د نکاح لپاره ضروری خبره ده داغه نصیحت چې خبره نشي خرونه تم کوم او خلکو ته چې نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې کله وده کی او نکاح کی نو اولنې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روغه خپل روغه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې مولا فاطمه رشتہ رو نبی علیہ السلام ته فیض د مو په الله باندې پره درکم نور صحابه افا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خپل روسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حاضری نبی علیہ السلام نه رشتہ وړ او کچری مون دا خبره اپلای کړله او دا سنت هم ژوندۍ کړل چې چا په کور کې مسول کې پیلنونه وي او اغله چې مونږ ویر شو هم ورته خپل دعوت وړاندې کو او ته یې چې په نیکو په دعوت باندې راغلی ماته نیکو په دې کې نشته شریعت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا رقم دا خبره ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې متاش کومه خزې سره چې کته نیکو کوي نو غسرت ملوي ده شیخه کتهش نو کا دا چې نیوی نه سبو دور کې به تاسو یو کاس نیم دا خبره وکي چې ار اوس هر سړی دا خبره کوي کتلې وکي نو دې پر ما خبره دادو چې کله چې سره وګڼي کنه پکچر یو ګوره کا پکچر کې مسوله تو سره طبيعت ولګي دو او نیکو سره کو کوونه لګي بل مهمه خبره دادو مخکې ورځې کوم دا پوښتنه له چې کوم نیکونه دي دا سون کړی شي ریوجونه ته ختم کړی شي کوم سړی غریب دی نو سونه ته ضرورت نشته سونه باندې وته نیکونه یې سوري امدار کوم کوم مثال کې سړی مړی نشي ورکولې 1500 روپو نو دا ودونه کوي بیا کای سړی مثال فرنیچر نشي کولای دا شي نه د موږ ذاتی خبرې دي دا د موږ د توسو د معاشري خبرې دي دا په شریعت کې پابند نه دي چې مثال کې سړی بروزګار کوي یا یو سړی به چې کم دی هغه صرف اسلام کې دا خبره چې مسلمانې او دریم نمبر چې دی بالغ وي او دریم نمبر چې دی په عقلمند سړی دا چې مجنون لا او درکم کافر لا او درکم دغه خبرو دا چې کوم دی ودا کول نه دی پکو نو موږ تاسو لا پکور دادی چې هر یو انسان چې کوم دی هغه ودو کې خپل ژوند روان کی نو بیا به د موږ د ژوند د ټینشن او د څومره بیماری چې نن سبا آجکل دور کې خلکو ته لګېدلي د امین وجه ده الله رب العالمین موږ ټول تاسو الله فرمایي ولهم فيها ازواج مطلب جنت کې چې جنت کې هر رقم بیماری نشته دی نه پکې ټینشن نه پکې هیڅ نشته
خوشحالي دو پکې تمام خوشحالي نه پکې هر قسمه خوراک هر قسمه سہولت پکې الله یې خدای خو بیا د انسان زړه چې کم دی هغه به مینځلی کېږي زړه به یې غټېږي هغې باوجود هم الله چې کم دی د انسان لا په جنت کې زنانه دپاره او د سړي دپاره دواړو دپاره یې د ملګرتیا یو خبره ذکر کړې ولهم فیها ازواج وي به دې تاسو دپاره بیبیانې مطهرتون پاکې وهم فیها خالدون او په دغه جنت کې به چې همیشه الله رب العالمین دې موږ تاسو ټولو نصیب